الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورؤوفنا ورحيمنا وشفيقنا وطبيبنا وسندنا ورحمتنا ومولانا وأعلانا وأجلانا وأخشانا وأتقانا وأولانا وأزكانا وأنقانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پر شوق و محبت سرو اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصل علیہ. گرامی قدر صدر مجلس، ددی مجلس مہمان خصوصی للکار قادیانیت شیر دیوبند جناب حضرت مولانا قاری اکرام الحق صاحب دامت فیوزهم، دی مجلس کی تشریف فرما ډیر اجلا معزز علماء کرام، طلباء عظام، دغه کلی سره تعلق لرونکو، د الله د دین سره من لرونکو، د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سره عشق و محبت لرونکو ډیرو معززو محترمو مسلمانانو رونو، د الله کرم دی او احسان دی زمون د زندګۍ سلمحات رب ذوالجلال د گنبد خضرا په چوکیدارۍ کې قبول کړل. د الله فضل دی او احسان دی. الله رب العالمین
مونږ او تاسو ته د ختم نبوت په خاطر د خپل ژوند یو څو غړی یو څو لمحات وقف کولو توفیق نصیب وفرمایلو. حضرت مولانا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه بفرمایل یو غنټه چې چا د ختم نبوت دفاع کې تیرا کړله رب ذوالجلال به هغه ته شفاعت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نصیب کړي. ډیر خوش قسمت دي هغه خلق چې د هغې صبح او شام په دغه عظیم خدمت کې الله رب العالمین قبول کړي دي. بهاولپور کې عبدالرزاق په نوم باندې یو سړی او د مرتد شو، قادیانیت قبول کو او مرزا غلام قادیانی ته العیاذ بالله پیغمبر وی. هغه ته په نکاح کې مولوی الهی بخش خپل لور ورکړی وه غلام عایشه د هغې نوم و، او هغه عایشه د هغې نکاح دا شوی وه په ماشوموالي کې بلوغ ته رسیدلو سره هغې ووی زه د دې خاوند سره په نکاح باندې نه یم خوشحاله. لہذا مقدمه عدالت ته لاړه، د یوې مؤمنې زنانه د یو قادیانی مرتد د نکاح نه د ازادۍ مقدمه دایره شوله. قادیانیان ټول لاړل احمدپور شرقیه کې چې کوم عدالت و په هغې کې یې کیس جمع کړلو. بل طرف ته د ختم نبوت د وکالت دپاره د ټولو علماو په اتفاق سره د حضرت مولانا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه انتخاب وشو. د هغه عظیمه هستی ده چا باره کې چې به حضرت سید عطا الله شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایل یہ صحابہ کرام کی جماعت سے چوٹ جانے والی شخصیت ہے. ددی مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ علمی تدبر تا، د دیانت تا، د تقوا تا، د پرهیزګارۍ تا، د بصیرت تا، د جرأت او استقامت ته چې ګورو مونږ ته پکې د صحابه کرامو جھلک دا پکې راته ښکارېږي. مولانا انور شاہ کشمیری رحمت الله علیه تشریف راوړو. د ختم نبوت اجتماع دا بهاولپور دی، گیر چاپیره یو گونج خور شوی دی چې دلته د یو قادیانی مرزایی او د یو مومن مسلمان ترمنځ مقدمه ده او په هغې کې مولانا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه هغه د امت مسلمه د طرف نه وکیل دی. حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ چې سرنگ سٹیج ته تشریف راوړو وہی فرمایل خونی بواسیر سے میری آدھی جان چلی گئی ہے، لیکن میرے پاس چونکہ کوئی توشے آخرت نہیں تھا، میں خالی ہاتھ اللہ کے ہاں جانے والا ہوں. میں نے سمجھا کہ میں کچھ لمحات اپنی زندگی کے ختم نبوت کی پہرےداری پہ دے دوں، اس لیے یہاں آیا ہوں تاکہ ختم نبوت کے ان کچھ لمحات کو روز محشر اللہ کے سامنے پیش کر سکوں کہ ربا انور شاہ کچھ بھی ساتھ نہیں لایا ہے، بس کچھ لمحے ختم نبوت کی پہرےداری میں گزارے تھے، اس کی برکت سے میری مغفرت فرما. اور بیائی او فرمایل مجھ پر یہ بات کھول دی گئی ہے، دا خبر په ما باندې واضح کړل شوې دا چې کوم امتی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ختم نبوت دفاع و پہراداری او نہ کړل شي تو گلی میں گھومنے والا کوئی عام کتا بھی پھر اس سے بہتر ہے. په دې لارو کوڅو کې ګرځېدون کې را ګرځېدون کې سپي بیا د هغه نه بهتر دي. دا د هر امتی فریضه ده، دا د هر امتی ذمہ داری ده. د دواړو جهانو د سردار مبارک په ختم نبوت باندې پهره ورکول، د هغې دفاع کول، د هغې حفاظت کول، د هغې چوکیداری کول. او بیا یې وفرمایل چې د قرآن کریم خدمت کول هم د دین ډیر لوی خدمت دی. د احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تدریس کول، تعلیم او تعلم کول دا هم ډیر لوی خدمت دی. د دین په ټولو شعبو کې کارونه کول دا ټول ډیر لوی خدمتونه دي. خو د ختم نبوت خدمت کول دا د دواړو جهانو د سردار مبارک د ذات اقدس تحفظ کول دي، دا د هغې د ذات مبارک دفاع کول دي، دا د هغې د ذات مبارک خدمت کول دي. لہذا د هغې د اقوالو د خدمت نه، د هغې د اعمالو د خدمت نه، د هغې د ارشاداتو د خدمت نه، د هغې د ذات مبارک په خدمت کې ډیر لوی اجر او ثواب دی الله رب العالمین په نزد باندې لیکلی شوی دی.
دی وجنه زما محترم ورونو دا نن چې کوم خوشبو مونږ او تاسو په دې محفل کې محسوسو دا خوشبو منسوبه ده جناب محمد رسول الله طول وای صلی الله علیه وسلم ته دی مجلس کې چې ناست یې خبرم ډېرې په توجه اورئ خو ژبه خپله لمده ساتئ په درود پاک باندې په درود شریف باندې صلی الله علیه وسلم دا ډېر زیات وایئ زما محترم ورونو دې سره الله رب العالمین د خپل محبوب پاک صلی الله علیه وسلم په ذکر سره د هغې په درود شریف سره د هغې په یاد سره الله رب العالمین وباګانې ختموي مصیبتونه الله رب العالمین ختمی یو وخت کې هندوستان کې تانبون کې ډیر لوی وبا د طاعون راغله لوی افراتفری جوړه شوله لوی خلق په هغې کې روزانه دا به مړه کېدل هغه وخت کې د دواړو جهانو د سردار مبارک یو حقیقي عاشق حضرت مولانا شاه اشرف علي تهانوي صاحب رحمت الله علیه کتاب لیکلی شوی او د هغې کتاب د هغې نه استفاده شروع کړله او د هغې نوم یې کېښودلو نشر الطیب فی ذکر الحبیب صلی الله علیه وسلم د خوشبو خورول د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یاد باندې تاریخ لیکلی دی مولانا شاه اشرف علي تهانوي صاحب رحمت الله علیه چې با کله هم په کومه ورځ باندې په هغه کتاب کې یو صفحه نیمه ولیکله اتفاقیاتو گیر چاپیره به د مرګ خبرونه ډېر کم راتلل کومه ورځ باندې به په هغې کې ناغه راتلله وبا به ښه تیزېدله چا ورته وویل حضرت جی دا تاسو چې د دواړو جهانو د سردار مبارک په مدح او په صفت کې کوم کتاب لیکل شروع کړي دي کومه ورځ باندې تاسو هغې ته وخت ورکئ د هغې د برکته الله رب العالمین د وبا کې کمی راولي مولانا اشرف علي تهانوي صاحب رحمت الله علیه هغه کتاب مسلسل لیکل شروع کړل او بیا یې د هغې د تلاوت او د هغې د ذکر کولو د هغې د ورد کولو خپل حلقه احباب ته د هغې خصوصي هدایات جاری کړل تاریخ لیکلی دی چې گیر چاپیره ټولې علاقې د طاعون د وبایي مرض نه متاثر شولې البته کوم علاقه باندې چې حضرت مولانا شاه اشرف علي تهانوي صاحب رحمت الله علیه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په مدح کې کتاب لیکلو هغه علاقه الله رب العالمین د هغې وبایي طاعوني مرض نه محفوظ او مامونه وساتله د دواړو جهانو د سردار مبارک ذکر دې سره خوشبو راځي دې سره د الله رب العالمین د طرف نه رحمتونه او برکتونه نازلیږي زما محترم ورونو دا زمونږ او ستاسو خوش قسمتي ده الله رب العالمین د خپل ژوند یو څو لمحات مونږ او تاسو ته د خپل حبیب پاک صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت په چوکیدارۍ کې نصیب کړل ډیره اسانه عقیده ده ختم نبوت عقیده څه ته ویل کیږي دې ته ویل کیږي چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دا خاتم النبیین دی دا اخرنی پیغمبر دی د هغه نه وروستو بل نوی راتلونکی پیغمبر په دنیا کې نشته دی دغه عقیدې ته عقیده د ختم نبوت ویل کیږي چا چې د نبی علیه السلام مبارک نه وروستو دعوه د نبوت کړې ده دا دجال دی دا کذاب دی او چا چې په ایمان راوړی دی کو دی مسلمانو نو دی مرتد شوی دی او کو دی غیر مسلمو نو دی خو اسی بیا کافر دی الله رب العالمین دی مونږ او تاسو ته د دغه غلطو عقایدو نه حفاظت نصیب فرمایي او بیا زما محترم ورونو په دا 13 صدۍ کې په سن 1880 کې چې کومه فتنه د مرزا غلام قادیانی دجال پیدا شوله د مرزا غلام مرتضی په کور کې او بیا په سن 1901 کې هغه دعوه د نبوت وکړله او دای وویل چې زه د الله رب العالمین د طرف نه رالیږلی شوی پیغمبر یم استغفر الله العظیم او خپلو مکتوباتو ته خپلو تحریراتو ته د وحی نوم ورکړلو او خپل کتاب ته د قرآن کریم درجه ورکړله خپلو بیبیانو ته د ازواج مطهراتو درجه ورکړله او زما محترم ورونو هغه بدبخت انسان چا چې په ایمان راوړی هغې ته د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین درجه ورکړله ګورداسپور بھارت کې په قادیان قصبه کې چې پیدا شوی هغې ته د مکې مکرمې درجه ورکړله ربوې قادیان ته چې هجرت کړی او دلته چینی ورته راغلی دې ته د مدینې طیبې مرتبه او درجه دای ورته د هغې دعوه یې وکړله په کوم قبرستان کې زما محترم ورونو په کوم قبرستان کې چې هغه خپل مړي مرداران دفن کړي دي هغې ته د جنت البقیع د هغې درجه او مرتبه او د هغې نوم دعوه دای ورله ورکړله مسلمانانو له دغه فتنې خلاف راپاسېدل دي
په خپل حلقه اثر کې د هغې خلاف آګاهي مهم چلول دي. نوجوانان سټوډنټان به په خپلو تعلیمي ادارو کې چلی، لیکچرران او پروفیسران او ټیچران هغه به د خپل درس او د ټیچنګ په دوران کې دا نوې کل خبرې، علما به خبرې، زمیدار به خبرې. دا د ټول امت فریضه ده د نبی علیه السلام مبارک په ختم نبوت باندې پهرداري ورکول. دا یوازې د مولانا قاری کرام الحق صاحب ذمہداري نه ده، دا یوازې د پیر صاحب ذمہداري نه ده، دا یوازې د دغه علما کرامو ذمہداري نه ده، دا زمونږ او ستاسو د ټولو مشترکه ذمہداري ده. رب ذوالجلال د دغه ذمہداري د ادا کولو مونږ او تاسو ته توفیق نصیب فرمایي. او زما محترم ورونو، په دغه وخت کې د دغه آګاهۍ دپاره دا عوامي اجتماعات شروع دي. دا درخواست کومه شرکت به پکې کوو ان شاء الله. الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسو د دنیا او د آخرت د خیر فیصلې نصیب فرمایي. مونږ او تاسو ډېر ګناهګار یو. زما محترم ورونو، زمونږ او تاسو سره آخري سهارا دا ده چې د محشر په میدان کې د هر طرف نه زمونږ امید ختم شي، زمونږ تمه قطع شي. مونږ به په خپل په مړو سترګو د مدینې جانان ته ګورو، مونږ به په مړو سترګو نبی مهربان ته ګورو چې مونږ ته به دغه عظیم هستۍ شفاعت دا به راته الله رب العالمین نصیب کوي. دغه زمونږ آخري سهارا ده. الله رب العالمین دې د دغه آخري د سهارا د چوکټ نه مونږ او تاسو نه محرومه کوي. او رب ذوالجلال دې مونږ او تاسو ته د دواړو جهانو د سردار مبارک عشق و محبت نصیب فرمایي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.